سلامونه ملګرو د پاکستان ټیسټ بالر خرم شهزاد کمال کړی دی په نیټ کې پریکټس دوران بابراعظم او محمد رضوان هم د خرم شهزاد بال نه ډیر زیات امپریس شوي دي. بابراعظم او محمد رضوان د پاکستان د کارنټ ایرا یو بیسټ بیټسمنان دي. دغه جیسن ګیلسپی هم په نیټ کې د پریکټس دوران موجود و. خرم شهزاد ډیر زیات اپریشیټ کړی دی او راتلونکي چې کوم فیوچر سٹار دی د پاکستان د بالنګ خرم شهزاد دی په ټیسټ فارمیټ کې. په ټیسټ فارمیټ کې کچري دغه پرفارمنس وکړو ډیر په اسانه باندې ټي20 او ODI فارمیټ ته هم د پاکستان کرکټ ټیم کې انټری کولای شي. خرم شهزاد صرف او صرف یو ټیسټ کړی دی د پاکستان کرکټ ټیم له طرفې، هغه هم آسټرالیا سره، چې په هغه کې هغه ډېر ښه پرفارمنس کړی. د سټیون سمیت غونتې، د ډیوډ وارنر غونتې، د مارنس لیبوشین غونتې غټ کلاډیان د په دغه ټیسټ میچ کې آوټ کړي، چې په هغه ټیسټ میچ کې بیا انجری شوی هم. د بالنګ لاین د بالنګ چې کوم سټایل او د چې کوم بالنګ لینډینګ ایریا و سپیشلی سټیم چې به د بال کولو سټیم به قدم د کریز سره کېخو، هغه ډېر زیات اوران براتلل، چې د هغې په وجه باندې د پاکستان سابق فاست بالر چې کوم جنید خان هغه هم پریډکشن کړو چې ډیر زر به خرم شهزاد انجرډ کیږي او په ماغه میچ کې هغه انجرډ شو د خپل سٹارټ په وجه باندې، د خپل رن اپ په وجه باندې. نو ستا خرم شهزاد چې کوم د خپل سٹارټ او خپل لینډینګ چې کوم هغه ټیک کړی دی او واپس انټرنیټ کې پریکټس دوران بابراعظم او محمد رضوان دغه د بال ډیر زیات امپریس شوی دي، چونکه دغه نیټ پریکټس کې د پاکستان بالنګ کوچ جیسن ګیلسپی هم موجود او هغه د کلاډي چې کوم دی ډیر کلوزلی جج کړی دی. فاست بالران چې کومي فاست بالنګ از آل اباوت پیس، چې پیس در سره او پیس سره سره بیا ویریشن چې در سره وي هغه ویری ګډ، او بیا ویریشن سره چې د ستا لاین او لینث هم برابر او چې بیا در سره ان سوینګ هم وي او آوټ سوینګ در سره هم وي، نو ته یو بیا کمپلیټ فاست بالر یې، چې تا سره صرف پیس نو ته فاست بالر نه. ځکه بعض ټایم کې مونږ وګورو حارث رؤف سره پیس شته دی، خو چې په کم پیچ باندې هغه له ویریشن نه میلاویږي یا په کم پیچ باندې بال ان آوټ نه کیږي، نو هغه پیچ باندې بیا ټول نه زیات وار چې خوري هغه هم هغه فاست بالر خوري. نو فاست بالر سره چې بیا کله سوینګ او ان سوینګ آوټ سوینګ راشي یا هغه سره ویریشن راشي، سلو ون وي پکې، سلو باونسر وي پکې، چینج اف پیس مطلب، نو بیا هغه بالر چې کوم وي کامیاب بالر. نو دغه ټول کیریکټرز چې کوم دي دا په خرم شهزاد کې شته دی. خرم شهزاد مقابله کچره مون شاهین، حارث رؤف او نسیم شاه سره وکړو، نو خرم شهزاد فرست کلاس میچز چې کوم دي 46 فرست کلاس میچونه کړي دي او حارث رؤف صرف او صرف 9 فرست کلاس میچونه کړي دي. حارث رؤف په فرست کلاس 9 میچ، فرست کلاس د پاکستان داسې یو فارمیټ دی چې دا 4 ورځې میچ یا 15 ورځې میچ او د کې له د بیټسمن او د بالر پته لګي. نو دا حارث انټرنیشنل کلاډیان چې څومره هم دی ټول فوکس چې کوم دی په فرست کلاس میچز باندې کوي، ځکه فرست کلاس میچز کې خپل سکلز چې کوم دی امپروف کولی شي او د فرست کلاس میچز په پرفارمنس باندې دی بیا د پاکستان کرکټ ټیم کې سلیکټ کېدی هم شي. نو فرست کلاس میچ چې کوم دی حارث رؤف ډیر زیات کم کړي، صرف 9 میچونه کړي دي. په دغه 9 میچونو کې حارث رؤف صرف 2 وکټ ایښتلي دي، 2015 وکټ ایښتي او 3.98 سره حارث رؤف چې کوم دی په فرست کلاس کرکټ کې مطلب بالنګ کړی دی. نسیم شاه کوم وګورو، نسیم شاه فرست کلاس میچونه 31 کړي دي، یو درش فرست کلاس میچونه د کړي. په دغه یو درش میچونو کې د یو سل 2 وکټ ایښتلي دي، چې 15 ځله د 4 وکټ ایښتي او 4 ځله 15 وکټ ایښتلي دي. په یو درش میچونو کې یو سل 2 وکټ ښه بالنګ نسیم شاه هم کړی دی. خو د خرم شهزاد فیګرز چې تاسو وګورئ نو تاسو به یقینا حیران شئ، 3.5 اکانمي سره نسیم شاه په فرست کلاس گیم کې بالنګ کړی دی. خرم شهزاد فرست کلاس میچز د نسیم شاه نه هم زیات کړي دي او د حارث رؤف نه خو ابویسلی ښکاره خبره ده چې زیات کړي دي. خرم شهزاد 46 سلورکم 50 فرست کلاس میچز کړي دي او په 46 میچونو کې 141 یو سل وکټ د ایښتلي دي. لس کلاډیان هم د ټیسټ میچ کې آوټ کړي دي په 78 رنزونو باندې. بیسټ بالنګ فیګر چې کم د خرم شهزاد دی هغه 10 وکټس دي په 78 رنزونو باندې، 15 ځله د 15 وکټ ایښتلي دي او 3 ځله 4 وکټ ایښتلي دي او 3.5 اکانمي سره د په فرست کلاس میچ کې بالنګ کړی دی. نو خرم شهزاد په فرست کلاس میچ کې ډیر زبردست فیګرز لري، ډیر زبردست بالنګ د په فرست کلاس میچز کې کړی دي. نو راتلونکي چې کوم فیوچر سٹار دی کچره د ځان فټ اوساتلو او په خپل فټنس باندې کار وکړو، نو دا د پاکستان لپاره یو ښه بالر ثابت دی شي. پیس ور سره هم شته، ان سوینګ آوټ سوینګ او ها کوسم څوک نه پیژني. نو خرم شهزاد پېښور زلمي سره هم په PSL کې گیم کړی دی. نو دا اپډیټ سو د خرم شهزاد حواله سره د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.